کتونکو یو ځل بیا ښه راغلاست د آغاز روز خپرونې دوام ته او په دې برخه کې تم کیږو چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. موږ ورځو د غزني ولایت ته دا چې په دې وروستیو کې ریپورټونه همداسې خپریږي او خبرونه همداسې ترلاسه کیږي چې په غزني کې هم جګړو زور اخیستی دی. د یک ولسوالۍ طالبانو ادعا کړې ده چې دوی د یک ولسوالۍ نیولې ده. خو موږ د غزني امنیتي وضعیت د لا ډېرو معلوماتو دپاره د همدا اوس مهال د غزني امنیه قمندان حکمت الله کوچی موږ سره په خپرونه کې مېلمه دی او ښه راغلاست ورته ویو. ښاغلی کوچی ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله. څه خبرونه دي په غزني کې ویل کېږي چې هلته هم ځینو ولسوالیو سقوط کړی دی، جګړې تر مرکزه را رسېدلي، د ښار په څنډو کې جګړې دي. ستاسو معلومات راخلو ښاغلی کوچی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل ور تاسو ته، تاسو تخنیکي همکاران او تاسو لیدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې کې زیاتې شک نشته چې دښمن په دې اواخرو کې د افغانستان په سطحه خصوصا په مختلفو ولایتو کې خپل خشونت ته، خپل وحشت ته، خپل جنایت ته ادامه ورکړې، من جمله د غزني ولایت. د غزني په ولایت کې په تیرو درې میاشتو کې دښمن هغه خپل اعظمي زور وهلی ده تر څو دوی وکولی شي د کومه یوه ولسوالۍ ونیسي یا بالاخره خپل جنایت ته ادامه ورکړي. موفقه سي تر ډېره ده، ولې په فضل د خدای دا یو څه موږ وار وار اطمینان ورکړی، بیا هم اطمینان ورکوو چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د سر په قیمت د خپلو خلکو نه په کلکه دفاع کړې، بیا به هم دفاع کوي. په دې اواخرو کې بعضې ګنګوسې، بعضې مسایل موضوعات د دښمن هغه تبلیغاتي شبکو بالاخره د په لاره اچولي دي چې دوی دغه بعضې نقاطو بعضې قرارګاوې نیولي دي. زه یو شی تاسو ته اطمینان درکړم چې د دیک ولسوالۍ هېڅکله دښمن نه ده نیولې. په دیک ولسوالۍ کې همدا اوس موږ 15 بیزه پوستې وجود لري. صرف هغه نقطه چې د ولسوالۍ موقعیت و پکې بالاخره هلته به ولسوال نه سوی ورسېدلی، دوامداره روزمره همدغه شکل نور مامورین ملکي به نه سوی رسېدی. هغه په یو کمه فاصله کې په تغییر د موقعیت کې یو بله نقطه کې ځای ځای شوي او مهم هدف او موضوع دا وه چې دغه ولسوالۍ په محلات مسکوني کې وه چې بالاخره د دغه انداختو له امله هلته مکتب هم په څنګ کې و، کلینیک هم په څنګ کې و، دوکانونه. قمندان صاحب څنګه یو دم اوس ورته فکر شو چې دغه د ولسوالۍ موقعیت تاسو تغییروئ؟ په دې کې زیاتې شک نشته، مخکیني مسؤلین هم دلته موجود وو. موږ تاسې باید دغه یو څه په یاد ولرو چې په نظامي اصولو کې 4 فعالیت محاربوي موږ لرو. همدغسې هر تغییر و تبدیل چې راځي د اصلاحاتو په خاطر، د ښه خدماتو د وړاندې کولو په خاطر. تاسې په جریان کې یاستئ چې په دې اواخرو کې د جلالتمآب منتخب جمهور رئیس د حکم په اساس هغه پروسه چې په لاره اچول شوې وه، اکثریت ولسوالان نوي تعیین شوي دي. بالاخره په دغه حصه کې چون هغه ولسوالان د محیط منطقې خلک دي، هغه د محیط منطقې د خلکو د غوښتنې په اساس او بالاخره د هغه ښه خدماتو د وړاندې کولو په خاطر چې عام خلک آزادانه رفت آمد وکړي. هغه کار او هغه شی چې دوی د دولت په ادرس حل کېږي روزمره آزادانه او بدون له تشویشه مراجعه ورته وکړی شي. چې اکثره ولسوال صاحبانو چې محیط منطقې ته ورغلي، په محیط منطقې کې ښه بلدیت یې درلود او بالاخره اکثره د محیط منطقې دي هغو له خلکو سره، له مختلفو اقشارو سره دوی ناسې ولاړې درلوده چې بالاخره دغه بعضې مسایلو موضوعات یا بعضې دوی پیشنهادونه هغه امنیتي او دفاعي ټیم ټول جوانب یې سنجولي دي. بالاخره د دولت هدف خلکو ته خدمت ده. د دولت هدف آیا دغه کار ته چې تاسو ترسره کړی دی تکتیکي شاتګ ویلی شو؟ نه، زه اطمینان در کوم چې هغه څه چې متاسفانه په غلط شکل تعبیر کیږي هغه شکل نه ده. ما بیا هم درته ویلی چې ولسوالۍ کې موږ پوستې سته، موږ بیزونه سته. بالاخره دغه دفتر دیوالي یا هغه ملکي مامورینو چې دوی وکولی چې د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي هغه بل نقطې ته تللی، هلته مؤثریت نه درلوده. همدغسې د غزني په مختلفو ولایاتو کې موږ د هغه کلک او دقیقو راپورو په اساس چې په ترکیب د ګروپو د دښمن کې خارجي اتباع سته، خصوصا هغه اتباع چې دوی مکمل د خپل مدارسو نه جبرا رخصت کړي افغانستان ته یې رالېږلي. یو تعداد زندانیان چې په پاکستان کې په مختلفو جرایمو باندې متهم وو، په ډېرو کلو باندې
دوی قید راوتلی، بالاخره هغو خلکو ته همدغه یو چانس ورکړی ستاسې افغانستان ته ولاړ شئ، د طالبانو په صفوف کې یو دوره تیره کړئ او بالاخره جنګ وکړئ، غنیمت هم د تاسې بیا تاسې قید هم معافیږي. نو دښمن خپل آخرین زور تلاش کړی ده تر څو دوی وکولی شي چې په مختلف ولایتو کې او مختلفو ولسوالیو کې دوی ځای ونیسي. د ابن ولسوالۍ په ارتباط ما له رسنیو سره هم مرکه کړې ده. د موږ 2 پوستې چې د سرفراز قلعه سیالته کلی د عام خلکو ملکي خلکو په هغه موقعیت کې حضور درلود. 15 نفري پوستې وې، یو د انتن پوسته و، یو د خیزش پوسته و، یو د پولیسو مربوط و، د امنیت ملي د خیزش مربوط و. بالاخره همدغه پوسته کې چې موږ یو 2 شهیدان ورکړي، وخت چې موږ عملیات کول غوښتل مو سیالته زمینی و هوایي موږ پرمختګ وکړو. متاسفانه چې د وحشیانو هغه عام خلک د عام خلکو کورونه بالاخره د عام خلکو درې د سفر ګرځولې وه چې د موږ په عملیاتو کې عام خلک ډېر متضرره کېدل. بالاخره په هغه ځای کې موږ هغه خپل اصلي موقعیت ولسوالۍ هلته مشخص قرارګاه لري، ټولۍ د اردو مشخص قرارګاه لري، مفرزه د امنیت ملي مشخص قرارګاه لري، پولیس همدا اوس په توده چینه کې او بالاخره د قمنداني د ولسوالۍ په نامه باندې په بدرالدین کې عملا حضور لري. تقریبا نه موقعیت کې د موږ دوست قوت یا بالاخره حکومتي مامورین هلته تابع دي، ځای په ځای دي. همدغسې د جغتو ولسوالۍ په ارتباط موږ هلته د جاغوري و ناهورو مالستان همدا اوس پرسونل د کومک په خاطر راغلی دی، دې په خاطر چې تلفات و ضایعات منځته رانشي. هغه سیراب منطقه کې همدا اوس تاسې کولی شئ عملا له هغو سره تماس ونیسئ. بالاخره په جغتو ولسوالۍ کې موږ هماغه 15 پوستې اوس هم حضور لري، هلته وجود لري. صرف یو 2 پوستې په مجموع کې په 3 میاشتې کې د پولیسو د ادرس نه زه درته وایم چې په 3 نقطو کې موږ بعضې بیزونه او پوستې بالاخره د یو موقعیت نه بل موقعیت ته تغییر کړي، په دې خاطر چې وکولی شو پولیس خو د خلکو د خدمت په خاطر ده، پولیس د خلکو د امنیت د راوستلو په خاطر ده. یو څه باید موږ تاسې هیره مونه باسو چې په تیره کې دلته بین المللي همکاران چې موجود وو، ډېرې غټې قرارګاوې جوړ شوي دي. بالاخره دوی د اکمالات په خاطر بعضې بیزونه پوستې جوړ شوي دي چې د هغو هدف همدا و چې خپل قرارګاه وساتي یا خپل قرارګاو ته چې اکمالات کوي. بعضې بیزونه پوستې او قرارګاوې جوړې کړي دي چې هغه اوس هغه هدف او مقصد چې موږ لرو یا هغه هدف و مقصد چې د دولت ده چې خلکو ته خدمت وکړو، د خلکو امنیت وساتو، بالاخره خلکو ته ارامي راولو، آسایش راولو. هغه چې موثریت نه درلود په هغه نقاطو کې دي چې نه خلکو مراجعه ورته کولی سوای، نه پرسونل رفت آمد کولی سوای او نه ضرورت اساسي ده. دا په نظامي کې او په اصولو کې او اصل ده. بالاخره موږ دغه په اساس کوشش کړی چې قومندان صاحب کوچه تاسو د نظام بله تاسو د نظامي اصول او قواعدو خبره وکړه وړاندې هم خپله په نظامي قواعدو کې د تکتیکي شهادت څه معنا ورکوي که لږ یو څه تفصیل سره پرې خبرې وکړئ؟ موږ په نظامي اصولو کې 4 نوع فعالیت مربوي لرو چې تعرض ده، مدافعه ده، بالاخره مربع تصادفي ده او 4م اصل عقب نشینی تکتیکي یا رجعت ده. دا 4 اصله په فعالیت مربوي کې عملا وجود لري. د موږ په اصولو کې، د موږ په قوانینو کې، موږ په طرز العملو کې بالاخره دا 4 اصل سته. عقب نشینی تکتیکي یا رجعت په هغه مواردو کې کېږي چې په هغه کې د دوست قوتو زیان و ضرر زیات متصور وي یا بالاخره عام خلکو ته خطر یا جانی و مالی زیات متصور وي یا په هغه هدف و مقصد چې موږ دو دغه 4 فعالیت مربوي چې خپل موثریت ونه لري، بالاخره دغه په اساس د اصل د موږ کولی شو چې خپل پلان ته تغییر وکړو. د یو بل پروګرام بالاخره دغه بعضې مسایل موضوعات په نظر کې نیولو سره بیا موږ یو هدف و مقصد ته چې د په هغه مورد کې موږ تر کار لاندې ده یا پلانګذاري مو کړې ده، بیا موږ هماغه شی په کار باندې واچوو. په ټوله کې اوس د غزني په څو ولسوالۍ باندې تاسو واکمن یاستئ؟ موږ یو څه باید په یاد ولرو چې غزني متاسفانه له ډېرو کلو د دښمن د توجه وړ و. دښمن دلته د نورو په اشاره، د نورو په امر خپل غلامي، خپل وحشت ثابت کړی ده. تاسې د اندړ ولسوالۍ په مختلفو نقاط کې ګورئ چې دوی په کوم حد جنایت وحشت کړی چې نن یې کونډې یتیمان حسابېږي نه. همدغسې په غزني کې ډېر عمل منفیه پروژې وې لکه د بند سردې پروژې، بالاخره په نورو استقامتو کې استخراج د معدنو ده، موجودیت د معدنو ده، متاسفانه هغسې بیت المال ده، بالاخره د ملت حق ده. دغو مسایل موضوعاتو په خاطر له ډېرو کلو دو توجه وه
ولې هغه یو څه زه درته وایم چې د تیرو کلو ماته میراث پاته و، بالاخره همدغه اوسني امنیتي او دفاعي ټیم ته میراث پاته و، هغه په کلکه موږ په خپل حالت باندې ساتلی ده. علاوه د هغه نه موږ په ډېرو مواردو کې د نوي پوستو د نوي بیزو ایجاد ته هم سترګې نه سو پټولی. تاسې وګورئ ورځ په ورځ بالاخره خلک له کلاندړه، له ګیرو یا له بعضې نورو ولسوالیو راغلي دي، په یو نقطه کې دوی مسکنګزینې سوي دي. دوی ضرورت دې ته لري چې دولت دوی امنیت ونیسي، بالاخره دولت دوی په څنګ کې وي، خصوصا پولیس دوی په څنګ کې وي، چې دوی ته هغه څه چې دوی حق ده بالاخره هغه موږ خپل مسؤلیت د دوی په قبال کې ادا کړو. نو هغه تشکیلات ته په کتو سره ضرور هم نه ده او لازم هم نه ده چې د مونږ یو بیز یا پوسته یا د ولسوالۍ په نامه باندې یو قرارګاه په هغه ځای کې وي چې اصلا هلته خلک وجود ونه لري، نفوس وجود ونه لري، بالاخره د خلکو د خدمت په خاطر چې موږ اچولې د هغو مراجع وجود نه لري. نو دغه په اساس موږ په مختلفو نقاطو کې دغه برنامه د دولت په پالیسي کې هم شته چې موږ تر کار لاندې ولرو، تر څو وکولی شو چې د خلکو هوساینه، د خلکو آرامي چې زموږ مسؤلیت هغه ادا کړی شو. تاسې دا یو مورد ته هم وګورئ چې په تیرو کې د ښار په سطحه چریکي عملات څومره وو، بالاخره موټر بم عملات څومره وو، ولې په فضل د خدای د همدغه باعزته شملور ولس په کومک همکاري باندې په کلکه مخنیوی شوی ده. حتی زه دا اطمینان درکولی شم چې بیخي صفر ته یې تقرب کړی. همدغسې په نورو استقامتو، په نورو بخشو کې موږ په فضل د خدای ښه پیشرفتونه لرو. هغه بعضې مواردو کې د موږ د دولت یا بالاخره یا د قرارګاه د موجودیت له امله یا د بعضې پرسونل موجودیت له امله که عام خلکو، غیره خلکو زیان لیده یا بالاخره هغه ترې نه خوښ نه و، راضي نه و، موږ د هغوی پیشنهاد په ټولو جوانبو په نظر کې نیولی ده. بالاخره حتما مو یا تغییر د موقعیت ورکړی، پرسونل مو تغییر کړی، هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د خلکو هغه قانوني حقوق او ازادۍ د هغو ته په احترام سره بالاخره موږ خپل پلان او برنامه په مختلف بخشو کې کوشش کړی دی چې تطبیق کړو او عملي کړو. کوچک زما غږ اورې، زه مې خپله پوښتنه تکراروم دا چې ستاسو عملیات مشترک دي، یعنې په د پوځ سره په ګډه عملیات ترسره کوئ. او بله پوښتنه مې دا وکړه چې دا په یوه پوسته کې د 5 کسانو ساتل آیا دا ستر خطر نه ده چې طالبان په زیات شمېر باندې راځي نو خامخا به ځینې پوستې سقوط کوي؟ په دې کې زیاتې شک نشته. هغه موږ تشکیلات ته په کتو سره متاسفانه چې په بعضې مواردو کې موږ نشو کولی په هغه کافي اندازه پرسونل چې باید په یو بیل کې ولرو موجود وي. اما یو څه بل هم درته وایم چې د پولیسو وظیفه تنفیذ د قانون ده، وقایه او جلوګیري د جرایمو ده او بالاخره د عامه او خصوصي تاسیساتو د دغو شیانو ساتل دي. په ډېر مواردو کې ایجاب کوي موږ هغه مؤسساتي پوستې لرو چې هغه 4 نفره 5 نفره باید وي. هلته موږ د پالیسي خلاف نه دی، ولې موږ بیا د دغه تلفاتو د مخنیوي په خاطر هغه امکانات په کتو سره چې زیاتره بخش د موږ مشران ورونه اردو بالاخره بیزونه او قرارګاوې جوړ شوي دي چې هغه بیا کولی شي همدغه کوچنۍ پوستې باید حمایه کړي او دوی باید حمایه کړي. دغه په اساس دغه پوستې چې دلته وي د انتن پوسته په نامه باندې بالاخره هغلته مخابراتي شبکې وي، دغه د امنیت په خاطر همدغسې دغه بل موقعیت چې سابقه یو تعمیر هلته موجود و او دغه بعضې دولتي عینات یا شیان پکې موجود و، د دغه د ساتنې په خاطر هماغه 15 نفره ایجاب یې کوو چې هلته اوسي. ولې ما مخکې هم درته ویلی چې دښمن په ډېر ظالمانه، وحشیانه او په ډېر شرمانه توګه بالاخره هغه نه د خلکو پروا لري، نه د خلکو ساتنې ته توجه کوي او بالاخره نه د دې اراده لري چې دغه دولتي تاسیسات که سړک ده، که کلینیک ده، که مکتب ده، که بل کوم دولتي تعمیر ده، د هغو ساتنه وکړي. چون دوی د نورو په اشاره باندې، د نورو په لمسون باندې خپل آخرین وحشت او هغه جنایت ته ادامه ورکړې ده. ولې یو څه درته وایم چې د غزني خلک آګاه خلک دي، انشاءالله له موږ سره په پوره معنا همکاره دي. څومره ډاډه یاستئ چې بله ولسوالۍ به سقوط نه کوي ښاغلی قماندان؟ زه اطمینان درکوم هغه ګنګوسې اوازې چې د غزني په ارتباط شته، متاسفانه چې بعضې مواردو کې شعوري یا غیر شعوري هغه مسایل او موضوعات لمن ول کېږي. غزني وضعیت په غد کې خراب نه ده. هغه څوک چې په غزني کې دي، هغه نمایندگان د غزني د وضعیت او حالت نه له خپل ماکلینو سره ارتباط لري. هغه مشران چې د غزني د وضعیت او حالت باندې بالاخره له خپل خلکو سره ارتباط لري. دا اطمینان درکوم چې په فضل د خدای په غزني کې امنیت تر ډیره حده د اطمینان ورته. قماندان صاحب د غزني
بله هغه ریپورټونه چې خپاره شوي چې د غزني د یک او ابان ولسوالۍ سقوط کړی دی د بیرته نیولو دپاره آیا بیرته ستاسو عملیات ترسره کوئ که څنګه پلان لرئ؟ مونږ اطمینان درکوو چې دا اوس هم کافي قوت په مرکز غزني کې شته. همدغسې د مقر په ولسوالۍ کې چې تهدید پورته شوی و پرون د موږ کومنډوي ځواکونه هلته ولاړو چې عملیاتي بخش هغوی هغه کوي. په هغه مواردو کې چې لازم نه ده ضرور نه ده او بالاخره د خلکو د تکلیف سبب ګرځي او بالاخره خلک په هغه شي باندې موافق نه دي مونږ هغه څه چې په خپله مو د پلان و برنامې په اساس د خلکو د غوښتنو په اساس خوشي کړي وي هغه بیا ضرور نه ده که نه نیول ډېر اسانه دی. په ابند کې ما مخکې درته ویلی چې کافي قوت لرو پرسونل لرو. همدغسې په دیا کې د موږ 4 ډېر قوي بیزونه او قرارګاوې همدا اوس هم موجود دي. کافي قوت همدلته لرو. ښه ظرفیت شته. د موږ سربازان که په صفوف کې جنګ کوي بالاخره شعوري د وطن د دفاع په خاطر د خلق الله د خدمت په خاطر همدا اوس طالبانو چې دغه ولسوالۍ نیولې دي طالبانو ادعا کړې ده چې د غزني د یک او ابان ولسوالۍ دوی نیولې دي. دا یو څه اطمینان درکوم چې طالبانو ډېر قوي تلفات په غزني کې لیدلي. هغه خوب و خیال چې دوی د غزني په ارتباط لیده هغه په مطلقه توګه ناکامه شوی ده. ما په تیرو مرکو کې هم تاسو سره ویلي دي چې دوی ډېر قوي اشر کړی و بالاخره له مختلفو ولایاتو ولسوالیو بالاخره موقتي افتوار دا راته ووایه چې دا 2 ولسوالۍ سقوط شوي دي که نه ښاغلی کوچی؟ زه د یک ولسوالۍ او د ابند ولسوالۍ په ارتباط دغه ګنګوسې چې دي په مطلقه توګه ردوم. د یک ولسوالۍ مونږ خپله د یو پلان په اساس 2 کیلومتره تغیرتر په یو بل موقعیت کې راوستې ده. د ابند ولسوالۍ صرف هغه 2 په 15 نفري پوستې موږ پرې کې هغه پرسونل مو بالاخره په قرارګاه د ولسوالۍ کې همدغسې د ولسوالۍ تامین امنیت په خاطر او د اردو پرسونل خپل ټولۍ ته تللی بالاخره هغه تودې چینې پوستې بعضې نورې پوستې چې موږ لرو هغه پوستې تقویه شوي دي. دا اطمینان درکوم هغه څه چې دوی اوازې ګنګوسې کړي دي په کامله توګه ردوم او دښمن انشاءالله دا اطمینان درکوم د دغه زمریانو په موجودیت کې هغه پلان و برنامه چې لري هیڅ کله به دوی دا ارمان پوره نشي کړی او دا بیا بله مهرباني وکړئ خپله خبرې خلاص کړئ. او دا یو څه بیا زه هم درته وایم چې په فضل د خدای موږ امانګي د امنیتي دفاعي ځواکونو ترمنځ ډېره ښه ده. د والي صاحب تر رهبري لاندې همدغسې د نورو ملکي مسؤلینو سره په تفاهم په مختلف بخشو کې چې موږ هدف خلکو ته خدمت د ارزښت خدمات دی دغه هدف او مقصد د پوره کولو په خاطر موږ شاید په مختلف بخشو کې پلان و برنامه ولرو او همدغه شکل د خپل پرسونل د مسؤلیت او امنیت په خاطر همدغسې د خپل خلکو د مسؤلیت او د امنیت په خاطر هغه بعضې مواردو کې چې موږ تغییر د موقعیت لرو یا بالاخره موقتي د خلکو د زیان او ضرر د مخنیوي په خاطر موږ مجبوره یو چې دغه بعضې پلانونه برنامې چې د موږ اصول ایجاب کوي هغه رعایت کو او هغه تطبیق کو. ولې داسې دښمن غیر له دغه مزخرفاتو له تبلیغاتو بل شی نه لري. ټول فوکس یې په تبلیغاتي جنګ ده. روزمره په هر ځای کې تاسو ګورئ د غزني همدغه موقعیتونه چې دوی وایي هغه شاید چې دوی باید نیولي وای یا بالاخره سقوط خو په دې معنا چې پرسونل د بین ځي ټول عینیات او تاسیسات دوی نیولي او بالاخره ډېر مسؤل موقعیت پکې راځي. اما په فضل خدای اطمینان درکوم چې د موږ نه تر اوسه یو میل سلاح هم نه ده نیولې په دغه 2 موقعیتو کې. هغه شی چې مکمل د موږ په اختیار کې هغه ما خپل اصلي موقعیت د معلوماتو ښاغلی حکمت الله کوچی د غزني امنیه قماندان.